الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بكى من خشية الله حرم الله عليه النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانانو او اوریدن کرونو اصل د مؤمن او د مسلمان د فردا دے چې پد کې يردو الله تعالی راشي او داس یرا چې د قران او د احادیثو کې چې کوم شی ذکر شوی دی داغي منع ذکر شوی دا داغي نه د منشي او چې کوم یو سیز د قولو حکم دی په اغا مسلمان په ځای باندې راړي دی ته یې ویل شي دایره حق کیفیت چې کله په یو انسان کې راشد الله تعالی عظمت پزړه کې راځي او د الله رب العزت هغه یرا زړه راشي د الله محبت د واقع په دې ځل کې راشي او چې کله د الله تعالی محبت پس لکه راغې نو انسان د الله تعالی د ناراضګۍ نه بیا یریږي بلکې د الله تعالی د ناراضګۍ چې کله د تصور وکي چې زدا کار حکم الله را نه خفقېږي نو دغه واقع د پر پیدو باندې شي نو چې کله دا د انسان پزله کې رالو دې تسویل شي دې تویل شي د الله تعالی یرا نو چې کله یره د الله تعالی راشي نو په دغه وخت کې انسان د ګناهونو نه تختی
او چې حقیقت کې دایره د عزت ورکوزه شي نو پدی اعضاء پدی اندامونو باندې هم هغه اثار د یری پیدا شي حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من بقى من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار چکم یو تند اللہ تعالی د یرینا اجړل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په داسې کس باندې د جهنم اور چې دا حرام او بیا د دې دوزخیانو په باره کې راځي د دې د خلو په باره کې راځي کچری دا به دومره ګرمي وي دومره کچری د اوحد په غر باندې یو قطره د جهنمی د دې خلو کې خودل شي نو پدې خلو سرا دا غر چې دا به ویل شي دومره به محترم ادا کړ ځکه حدیث کې راځي نارکم هذه احد و 70 جزءا من نار جهنم د دې دنیا دی اور ته تاسو ګورئ دا اور د آخرت په مقابل کې اګه آخرت د جهنم اور چې د دین په اویا چند باندې سیوا ده دا سیوا ته مونږ ته کول نشو او د جهنم اګه اور چې 70 جزءا من نار جهنم اگا اور د جهنم چې دی او یا چند د دین سیوا دی نو تاسو خپل اندازو لګو دنیا چې دی د دنیا دا اور چې دی د عام او اسباب او ماتخ د نیک سړی هم سوځي او بد سړی هم سوځي اللہ تعالی یو پیغمبر حضرت جرجیس علیہ الصلات والسلام دے په اور باندې سوځیدل د دنیا دا اور چې د حضرت موسی علیہ الصلات والسلام مفسرین حضرات را نقل کوي چې اسکروټه دي کې خدا هغه جبه ول سوځول دغه شان یو نیکه خزه چې کله سو پخلې کوي یا ډوډۍ پکوي خامخا د دې د لاس په دې سره اوس وځي بازي اوقات خو لیکن د آخرت اور چې د دوزخ اور چې هغه بس صرف هغه کسان سوځوي چې کوم مجرمان دي ګناهګار دي هغه خلک بس سوځوي او چې کوم خطاکار خلق ته هغه خلق باس وزوي دا جهنم صرف د هغه کسانو د پارا جوړ کړی شوی دی چې کوم کسان فاسقان دي فاجران دي ګناهګار دي کافر وغیرہ چې کوم نیک خلق ته متقیان خلق دي د تب اور نقصان نه رسي اور بدی ته بالکل غږ نه کوي نه به اور سره دی سوځي خو لیکن د جهنم دا اور کنن زما استاد دسترګونه یو او کلاړه دغه اور په مونږلول شي ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د الله تعالی د یرینا یو اوقات د سترګې نه لاړه د اور د جهنم په د باندې حرام
د دې د وجه ناراضي مؤمن سړی او مسلمان سړی چې کله په پولیس رات باندې تیریږي جهنم بلاندې आवाज کې پولیس رات د جهنم د پاسه لګېدلې ده جهنم بسنګ आवाज کی اسرع یا مؤمن تلوار کا اے مومنہ فإن نورک اطفأ نار استا اغ نور چرے زما اغ اور چرے دے مړ زما دا لمبی کم کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای زم داوم چې زری د جهنم نه بچم تاسو هم دا وایي چې د جهنم نه دی مونږ بچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم یو سړی د سحر د مزنباد او د ماخام د مزنباد وزل دا الفاظ وای اللهم اجرنی من النار آسان الفاظ دی چې الله تعالی تما محفوظ ساتي تما بچو ساتي د اورنا الله رب العزت با دې د جهنم د اورنا محفوظ ساتي محترم خدا یو آسان عمل ټول په یوم نه لګي الله ماجرنی من النار دا وزل سحر مزنبات او وزر مقام مزنبات وی الله تعالی د دې په برکت باندې سړی د جهنم د اور نه محفوظ ہے اوس حقیقی مومن څوک دی امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې ان المؤمن چې دا مؤمن چې دا په حقیقت کې دا مؤمن نه دی مگر هغه چې په دې سړی کې د زړه یاره موجود الا مع خشوع القلب چې کله دې انسان کې د زړه یاره موجود شاده دا سړی مسلمان وګرځي مثال به وایو مثال سره وضاحت کیږي یو کار کوي خو چې دې کار ته تور وړاندې شي نو ستا پزله کې دایر را لاک چې زدا کار کوم سبانه به ما سبانه الله تعالی به مانه تاسو کې دا کار دې پرې خو دو دې ته مسلمان دی امام غزالی رحمت الله علیه وی د یری مختلف صورتونه دي یو سړی په مسکی یریږي موز دې په داسې طریقې سره کوي چې اطمینان سره کوي تعدیل د ارکانو چې دا قائم او دائم ساتي چې مستعود رږي چې یو خوا بل خوا نه ګوري حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله یو مسلمان دی مستعود رېدو او د دو توجه ټوله الله تعالی طرف دا نو بدغه واقعي الله تعالی د شان سره چې څنګه مناسب دی الله دی مسلمان ته متوجه او کنه دی یو خپل خوا ګوري دغه واقعي الله تعالی ته خپل توجه چې دا ورواړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل ناستو یو تن مسکه چې کله مسکه نو په دې ګیره کې دا څه غوتی وای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په دغه وخت کې کچری د دې سړی پزله کې یره موجود وا د بداسي داسي نو موت دیو ګورو څوک پکې وسکټي سمي
څوک پکې دا موبایل راوالي او موبایل سایلنٹ کی بندي کې او بیا په جیب کې کی څوک په مسکی راوالي وي انا اصلي ز مسکو دا محترم د الله یاره ده څوک چې داسې یو سي ډو کې او بیا کې نو دا لمن خو خپل شاته برابر کې بیا کې یې سره موس خرابېږي محترمو واسکټو سره باړم یو او بازی کو پکې زما غونډې چې مستودريږي نو چاپیر بیا دا پکې صحیح کوي چې دا پکې په دې جمعات کې سور دی محترمو دا یاره نه ده دا د مو سره ټوکې کول دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه واقع فرمایي چې جری پدی انسان کې یره وې د بداسي نو یره یو د عوام خلکو دا عوام خلق بدی بنیاد باندې یریږي کجریز گناہ کوم سبحان الله تعالی مانه تپوس کوي او ما به جهنم دلیږي نو دی یره کوي او یو یره د حق کسانو دا چې خواص دي دی وای کجریز گناہ کوم زمانه به الله تعالی خپش او چې زمانه الله تعالی خپشو دنیا کې ما هیڅ څوک نسی بچ کول دنیا کې داسې څوک نشته چې ما بچ کی او دې هر څه کوي حواس تاسو ګوري علما تاسو ګوري نیک اعمال کې خدای په دې یریږي اسنه چې سوال الله تعالی و تعالی می اس ندی قبول کړ دې د وجه ابراهيم عليه السلام مبارک راضي چې کله دوه رکعاته د طواف نه بعد به دوه رکعاته وکړل نو لاس په اوچت کړل او دا دعا به غوښتا چې لکه څنګه ستا د بندګۍ هغه حق او هغه طریقې سره ما ستا بندګي ونکړه څوک ته ابراهيم عليه السلام الفاظ وای چې ما ستا حق بندګي لکه څنګه چې مناسب او هغه شان اونکړه او استاد پیجندو چې څنګه حق او په هغه طریقې سره تما اون پیجن امام غزالی رحمت الله علیه یو مثال بیان و یو دن د خوا کې ور سره زمره ناس ته اوس دې سره خوا کې چې زمره ناس ته حالانکه زمره ته سوي نه خو لیکن دې یریږي اسنه چې د زمره په ما باندې راشي او ما زړه کې اته پیروي او دې یری هغه طرف ته ګوري هم نه مگر د دې باوجود چې لکه انسان د دې زمرینا یریږي هو هغه د هغه رعب د وجنا چې الله تعالی دې زمری ته هغه رعب ورکړي دي او چونکه الله تعالی دا لوی شان والده او ډیر د عظمتونو والا ذات دی او بنیاز زیات دی وای کچری د الله تعالی د بنیازه هوا او چلی دا زمونږ استاد ټول عبادتونه چلی دا به هوا ام منصورا وګرځي دې د وجنا علما بیانې چې هر وخت دعاګانې ځان د پاره پکار ہر وقت اللہ تعالی یہ رب دے رکھ پکار دا حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ تاسو اللہ تعالی تا عاجزی ہو گئی تاسو اللہ تعالی تا اجاڑی اسمانونا او سپوږمۍ نور او دا ازمکه چې دا هم الله تعالی ته جاړي
تفسیر ذات المسیر ولا پورا بیا تفصیل لیکل دی چې د دې جړه کیفیت څنګه ای د الله تعالی د یری د وجنا هغه هم جړاګانې کوي د هر یو سي جړا یو ځان د صورت دی او چې کله جړاګانې راځي د دې جړاګانو مختلف اقسام دي یو خدا دې چې او تن جاړي د چا په جدای باندې بجاړي په مصیبت باندې بجاړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوی ابراهیم صاحب چې کله وفات شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسترګونه اوخ کې روان شو یو صحابی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تداسیو قتل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چې حضرت تاسو یاړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه وخت کې الفاظ وی چې ابراهیم ستاف فراق باندې زړیر غمجن یم او دستر ګنمه اوخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دې صحابی رضی اللہ عنہ توای چې په جړه کې سو قباحت نشته خو هغه جړاګانې چې لکه څنګه دا زنانه کوي په دې غمونو کې د دې ممانعت سړی د سترګو نه اوخ روان شي په دې کې سو خو هغه چغې وهل چې تمل شي زبسکو ما تبمري دا دنیا نمبر دے دنیا تراتل بے نمبر دی خوتل تی بیا دنیا تراتل چی دی کنا دا پا نمبر دی خوتل تی بے نمبر دی دا پتہ نہ لگی چی مشرم لی او کشرم لی چی موتا دا خزی پوگ اغا با دا چاگا پلار پوگ اگا چی سوق زن کدنی پا آگا واقعی چی کمی برلی وی کنا تبا حیران چی و رستو بیا دا پروان نساتی بس کاسی را کاگی و دا پتہ نہ لگی یو پکې شکر مو باسي شکر دې چې دې ګنجین اخلاص خپاکېدل ما پکېدل نشته لري او خيار انسان هغه دې چې ځان د پاره نیک اعمال او بدبخت انسان هغه دې چې هغه دا وي چې ما پس برستو د خپل خپلوان چې د خیراتونه کتاب پس خیراتونه نه کی البته بدواګانې بدل پسې مال پلار څکړي دی مال د دې جړه اجازه شتا یا د اذان په وخت کې یو سړی جړه کوي یو هو هغه اذان چې کوم اذان الفاظ صحیح وي یو خو زمونږ استادو د علاقې د اذانونه دی چې دا شروع شي سړی و چې په کم طرف ته وتختم ټول الفاظ د سره غلط وي الټا به سړی ګناګار ګرځي حضرت بلال رضی اللہ عنہ مبارک راضی چکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات نو دو مدینہ منوره پر خدا اولاد بلې علاقې ته شام علاقې ته لاړ ډیر مودا التکی او یوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې ولید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ته خو زمون کلی ته ناراضي ولي دا داسې پر خودو دا کله چې کله بلال رضی الله عنه سحر را پاسیدو را روان شو مدینه منوره چې کله مدینه منوره ته د شام نراغه صحابه کرام رضی الله عنهم چې کله دې اولی دو نو دغه وقتی اغا زاړه یادونه وته تازه شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا هغه بلال رضی الله عنه دې چې کله یو ځل د اذان نو کړي الله حکم رولې گو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نن پرخته خپدي وی ولی زکا بلال اذان نه کړي د بلال په ځای بلتن اذان کړي دی هغه پریشان دي مسند امام اعظم کی راضی وی دے بناس تو
اوچت ځای باندې مناستو سحر ټیم اندازه به لګولا چې سحر بکل روخته دغه وخت به د اذان شروع کړو دومره مهنت هغه کړی نو چې کله د مدینه منورې ته راغی نو صحابه کرام رضی الله عنهم پزړه کې یو تمنا پیدا شو چې بلال ته وی چې ته اذان وکړه بلال رضی الله عنه دوايي چې اذان ویل نشم وای ما کې بچ ما اذان ویلو اذان به میکولو نبی علیہ الصلات والسلام موجود او زما خوشاله او موږ کو نبی علیہ الصلات والسلام نشته دې ز ادرې دې نشم بهر دو تقدیر دغه واقعي صحابه کرام رضی الله عنهم اغیلال الحسن او حسین رضی الله عنهما پس چې تاسو دواړه داسې یو کوي چې دته درخواست کوي چې د اذانو کې چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وسیرال او حضرت بلال رضی الله عنه ته چې کله درخواست وکړو دغه وخت کې دې ټینګې دې نشو ځکه په دې کې یو وسه بالکل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله اذان شروع کړو صحابه کرام رضی الله عنهم پست پوغونو چې کله دا اذان د بلال رضی الله عنه ووري دونو په دغه وخت د جړاګانې شروع تر دې پورې راځي چې هغه صحابيات چې کوم کورونو کې وي هغه هم جړاګانې شروع کړې او بلال رضی الله عنه اذان پورا نکړې شو پسکتا مغشیان دغه وخت به هوش را پریوت حبا للنبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت د وجه محترم واغی هم جړاګانی کړي د تلاوت په وخت کې د صحابه کرام رضی الله عنهم مبارک راضي امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې کله به تلاوت کولو نو جړاګانې به شروع کړي هغه په قران باندې فویدل ډیر دا سوچ د تلاوت د وجې نه به بهوش شو ډیر دا سوچ تلاوت په کولو او دغه وخت آیتونه به داسې رالل چې داغه به آخرت کې د سزاګانو ذکرو داغه د وجې نه به بهوش پریوتل دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک راضی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمارو خو هغه بیماری چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه نه وفات شوه دی یوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پسې سکسان نو لګل چې تو خلق ته د امامت دامن زوک نو دغه واقعي دغه خیر او تفصیلی خبره ده چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مکشو او داموس کینو په دغه واقعي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد وته تازه کیږي دغه واقعي په مصلی باندې ودرې دي نشي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک راضی دا غدا حالو یوزل وی د سحر په مسکی دا الفاظ ولی چې انما اشکو بسی وحزنی الی الله چې کله دا الفاظ لستل دمره اوجړل پدې کې چې رستو کم کسان په سپونو کې هغه هم دا आवाज وره امام شافعی رحمت اللہ علیہ مبارک راضی وای چې کله دی آیت تر ورسېدو هاذا یوم دا هغه ورځ ده چې د ویلو بچاته هم اجازت نه مگر هغه کس ته چې هغه ته اجازت وکړي شي
امام شافعی رحمت الله علیه چې ماسخوتن دا آیت ویلي ټول شپه د دې آیت د وجنا د اوجړ یسنه چې سوال الله تعالی وچنه ته خبرې نه کوي لوی امام دی د یو نظری امام دی خو لیکن دا غي فزلونو کې دی یری ته وګور آدم علیہ السلام مبارک راضی چې کله داغه نه ایر شو هغه دانه او پړه 300 کال وې د په دې باندې جړا کړي 300 کال موت ادا سین شو ویلې چې 3 سکند موت دا جړا کړي د داوود علیہ السلام مبارک راضی چې سلويخ تو کالو پورې د جړا کړي دومره جړل دي مفسرین لیکي چې د با جړل پسې د باندې وکړو ته وخت به په دې ځمکه باندې پریوت خو بهر دو تقدیر محترمو دغه شان د شعیب علیہ السلام مبارک هم راضی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک راضی دومره جړل او چې دې جړا د وجنا په دې مخ کې هغه داغونه جوړ شي لکه داو کې را بېږي داغونه پکې جوړ شي حالانکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د اغا صحابو نه دی چې هغه د بشارت په دنیا کې ورکړل شوی دی د دې د وجنا حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو مسلمان دا سوي یو داغه د سترګې نه د الله تعالی د يرینا دستنه د دې سر د وجنا د دې ستنه د دې سر ستن تاسو ګورئ سورې د دې عمره او کده الله تعالی د يرینا او بيدا پدې باندې جهنم او چره دا حرام هارون الرشید مبارک راضی دا ډیر نیکو بادشاہ تیر شوی دی یو ځل وې دی خزا ور سره ناستا نو خزا وته وای چې ته جهنمی نو دیو ته وای چې زه جهنمی هم نو تما باندې پدریو کانو باندې طلاق بس خو چې دا دې خبره ختمه چې مولانو پسې ګرځیدل نه دی پکا هارون الرشید چې کله دا الفاظ او نو ير ور سره پیدا شو بادشاہ دی یو عالم نه تاسو کوي د بل عالم نه تاسو کوي ای وته بس دا طلاق د ځکه اخیری خاتمه پته خو نه لګي چې سړی جنتی دی کو دوزخ دی او بیا چې مولانو له داسې خبر راشي خو دې بیا سم ورګړی ای خو دې لګوا کې کافر کې لګوا کې بدعتي کوي سره قورموري بترا بغي وي کافر د نم جوړه هندو د نم جوړه بهر دو تقدیر یو ځل امام شافعی رحمت الله علیه لا سبق دل دا خبر اور رسیدانو دی وته ما سره د دې جواب شته د هارون الرشید بادشاہ راغو خپل هغه دربار ته امام شافعی رحمت الله علیه نه تاسو کوي چې تاسو سره څه جواب دی داسې په کرسي وته ناشته دی وته ته د کرسي نه کته راکوش کته کې ته ببر ناشته زه بدل جواب درکو بادشاہ کته کې ناشته د بادشاہ نه تاسو کوي چې د داسې موقره غلي دا چې ستاد دستر ګنا معمولی غونډه او کې د الله تعالی د یری نه تللی نو هارون الرشید بادشاہ وتی او داسې موقره غلي دا نو بیا وته وای ولمن خاف مقام ربه جنتان چې کوم یو تند الله تعالی د یری نه اوجل الله نه او یریدو د پاره جنت ته وي ته دوزخنی او ته شي ته جنتی محترمو چې معمولی غونډه هم او کده الله تعالی د یری نه د مسلمان د دسترګو نه لاړه دا مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې جهنم په دې مسلمان باندې حرام الله یره پکار د فضل یو کار کوي
تو ګورا چې د الله تعالی د طرف نه حکم څه دی کدا الله تعالی د طرف نه حکم د ممانعت وی په دغه وخت د دینه منشا او کنه د ممانعت حکم نه وی دا کار ته او ته به مجرم نه الله دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي زمونږ په حال باندې رحم وکړي په ګناهونو باندې د عفو کلم راکاږي زمونږ پزړونو کې یا الله تعالی صحیح را پیدا کړي زمونږ هر څو د شریعت مطابق وګرځي یا الله تعالی نیک اعمال را آسان کړي د ناکارم اعمالو محفوظ او مامون وګرځي په دې حاضر جمع کې چې چا هم شرعي حاجات یا الله تعالی ته معلوم دي د خپل غیب او خزانو نه فرق د مخلوق د محتاجین من اوساتي څوک بیماران دي صحتونه وته ورکی چا خپل کورونه نشته دی الله تعالی خپل کورونه وته ورکی چا نارینه اولاد نشته دی الله تعالی نارینه اولاد وته ورکی چاته چې دی ورکړه دی الله تعالی د دنیا او د آخرت دسترګو یخواله وته وګرځي تر اوسه پورې چې په نومي مسلمان وفات شوی دی ته ټولو ته مغفرت تامه نصیب کی وصلی الله سبا شپې نه به ان شاء الله ماسختن در شروع کوو کوشش وکړئ چې کسان پکې حاضری کوي فائدې ډېر